بسم الله الرحمن الرحیم وإن اختلط بهم ذو سهم د مقاسمة الجد باره کې خبره وه چې جد لکه مقاسمه خوا او که سلس ورته غوره و په هغې به عمل کېږي. د دې دوه صورته و، یو دا ده چې جد سره هغه ورونه جمع شي چې هغه ذوي الفروض نه دي، او که داسې وارث ورسره جمع شي چې هغه ذوي الفروض وي، نو ذوي الفروض ته به خپله حصه ورکړي او جد ته به بیا یا مقاسمه غوره او یا سلس د جمع المال. وین اختلطه که ګډ شي بهم د جد او د ورونو د مړي سره ذو سهم یا ذوي الفروض، وللجد د جد دپاره هنا دلته افضل الامور ثلاثه، افضل د امور ثلاثه و د درې څیزونو کې چې ورته څه غوره پس د فرض د ذي سهم نه چې سهم حصه واخلي. اما المقاسمه یا به ورته مقاسمه غوره کزوجین و جدین و اخین. ښځه مړه شوه، یو دې زوج پاتې شي، یو دې جد پاتې شي، یو دې اخ پاتې شي. نو د زوج دپاره څومره ده نسب؟ نسب چې مسله کې راشي، مسله د څونه کېږي؟ دوه نه کېږي، نو دوه نه شو. نو د نه مسله د څونه ده؟ مسله او د مسله د څونه شو؟ د دوه نه ده، د دوه نه. د چا نه ده؟ زوج له به نیم ورکړي، نیم ورېږه نیم صحیح کوو. څه دې ورکړه؟ نیم دې ورکړه. نو داسې چل دی که چرته اوس دې ته دغه ورکوې که نه، نو مقاسمه ورته ښه ده. څه ورته ښه دي؟ مقاسمه. ځکه که سلس د جمعي مال ورکوې، که یو نیم پاتې شه که نه، نو که سلس د جمعي مال ورکوې نو نیمې کېږي، او که مقاسمه ورته کوې که نه، دا یو نیم به د دې دواړو په منځ کې دغه شي، تقسیم شي. نو دا خو نه کېږي. نو دې مخرج ته به دې دوه له به په دې دوو کې ورکړي، مسلې تصحیح به د څلورو شي. نو دې څلورو کې به دې یو له ضرب به ورکړي، په تاسې پې پوه شئ په مضروب کې دې نیم له به ضرب ورکړي په مضروب کې چې دوه دي، نو د دې به پوره شي. درې پاتې شو. نو دریو کې که اوس موږ داسې کوو، مال ته وګورئ چې سلس د جمعي مال ما بقیه ورکوو سلس، نو د ده پکې درېیمه حصه کېږي. که مقاسمه کوو نو دا درې به په دې دواړو باندې به تقسیم شي. پې پوه نه شئ تاسې؟ مقاسمه ورته غوره ده. و اما سلس ما بقیه، یا به ورته سلس د ما بقیه غوره که جدین و جدتین و اخوین و اختین. لکه سړی مړ شي، نیکه نیا او دغه تې پاتې شو که نه، اخوین او اخت یوه تې خور پاتې شو، او دوه ورونه ختم کړه. جد تې پاتې شو، جده تې پاتې شو، دوه تې اخ پاتې شو، او یوه تې اخته پاتې شو. مسله به د شپږو نه نو شپږ شو. مسله د څونه شوه؟ جدي دپاره سدس شو. او د اختې دپاره درې شو، درې، ځکه دا سبب الغیر ده. څه ده؟ دا څه ده؟ سبب الغیر ده. څلور لاړه نو دوه پاتې شو، دوه پاتې شو. نو که اوس جد ته مقاسمه کې، نو دا دوه به په دریو تقسیمیږي، په دوو کې درېیمه حصه کېږي، په دوو کې څهیمه کېږي؟ درېیمه کېږي، ځکه دوه ورونه دي او یو جد دی. تاسې پې پوه شئ. او که سلس د ما بقیه ورته کې، څه کې؟ سلس د ما بقیه. نو په سلس د ما بقیه کې به د ده ډېر حصه کېږي، پس د فرض د ذي سهم نه. ګورئ، نو داسې چل به وکړي، سلس د باقي
نو چې جدې ته د خپل حصہ ورکړه جدې ته نو پنځه پاتې شو نو پنځو کې بیا سلس کېږي دا خو ډېر شي کېږي او پنځو دپاره سلس نشته دا پنځه منګه ضرب کړې په مخرج د سلس کې چا کې نه مخرج د سلس منګ راواخیسته چې درې دي دا منګه ضرب که په شپږو کې اصل مسله کې نو دسې د مسلې د اتلسو نه وشو لکه سلس ته مابقي هم په دا خو جدې خو یوه واخیسته نو باقي څو شي پنځو کې اوس دا دی خو چې دا سبب الغیر ده که نه دا خو سبب الغیر ده چې دې څه اخیستي دا خو نه دي صحیح زی سهم نه وروسته چې څه پاتې شي پنځو کې د دې پنځو دپاره سلس نشته نو سلس دې راواخیسته مخرج د سلس چې درې دي او دې له دې ضرب ورکړه په اصل مسله کې نو اتلس شو څه شو څو شو نو د جدې څو رسېدلي وو یوې رسېد د یو له به ضرب ورکړې په مخرج د سلس کې چې درې دي درې پاتې شو د جدې درې شو نو اتلسو کې پنځلس پاتې شو څو پاتې شو پنځلس نو دا پنځلسو کې سلس څو دی نو د جد پنځه شو سلس باقي پنځه دی پنځه بدله ورکړي په اتلسو کې به پنځه دته او درې دته او دا نور بیا د دوی شي هلکه پرې پوه شئ و اما سدس جمیع المال یا ورته سدس د ټول مال غوره دی که جدین و جدتین و بنتین و اخوین لکه جد پاتې شي جده پاتې شي لور پاتې شي او اخوین پاتې شي څه پاتې شي اخوین پاتې شي نو بیا به داسې جد پاتې شو جده پاتې شو بنت پاتې شو او دوه رونه پاتې شو نو مسله د شپږو نه شوه ځکه جد پکې راغی جد دپاره سدس د جمیع المال غوره دی نو سدس دې ده ته ورکه او سدس دې جدې ته ورکه او نصف دې بنتې ته ورکه او یو دې دوه ورونو ته ورکه اومه ختمه کړه جد پاتې دی جده ده ورپسې بنته ده او دوه اخ دي نو مسله د شپږو نه ده ځکه جدې دپاره سدس دی دې ته سدس دې ته سدس او دې ته نصف پنځه لاړه او دې ورته یو دا یو به دې نه تقسیمېږي نو دوه له دې ضرب ورکړه په چا کې وروسته باندې کې اصلي مسله کې نو مسلې ته سې د دولسو نه شو یو له دې په دوو کې ضرب ورکړه یو له دې په دوو کې ضرب ورکړه څو شو دوه شو که د دې په دولسو کې دوه شو دریو له دې په دوو کې ضرب ورکړه د دې شپږ شو لس شو او دې یو له دې په دوو کې ضرب ورکړه نو دوه شو اوس خبره خلاصه شو نو دلته په سدس کې د جد خیر دی نو سدس دې ورکړه و اذا کان ثلث باقي خیر د جد دپاره او د باقي دپاره ثلث نه وي لکه پنځه ثلث صحیح نو فضرب مخرج الثلث مخرج د ثلث ته ضرب ورکړه په چا کې په اصل مسله کې لکه مانګ چې ورکړه په اصل مسله کې مخرج د ثلث ته په شپږو کې ضرب ورکړه اتلسم فإن ترکت که ښځې پرېښود جدن و زوجن و بنتن و امن و اختن لابن و امن او لابن فسدس خیر للجد که ښځه مړه شوه ختم کړه یوې جد پرېښود ښځه ده ښه زوج یې پرېښود بنت یې پرېښوده بنت ام یې پرېښوده او اخت یې پرېښوده نو دا خو عصبه مع الغیر ده نو زوج دپاره ربع ده
د بنت دپاره نصف دی او د ام دپاره سود دی، نو ربع ګډه شوه د بعضې ثاني سره، نو مسله به د 12 کېږي. 12 کې 16 دی ربع، دا خو ده واخیسته. دلته اوس د جد دپاره دغه غوره دی، سدس ورته غوره دی. په 12 کې سدس څو دی؟ 2 دله ورکړئ. بنت نصف دی، نصف 6 او ام دپاره سدس دی. 8 9 10 11 12 14 اول یې وکړه چاته 14. نو دلته د جد دپاره سدس غوره دی. وتعول المسألة إلى 13 مسألة به عول کوي 14 ولا شيء للأخت خور دپاره اسم نشته سقط. واعلم پوښتنه چې زید ابن ثابت لا يجعل الاخت لابن وام او لابن آیانی خور او اللاتی خور نه ګرځي صاحبه د فرزند ذوی الفروض نه ګرځي د جد سره الا فی المسألة الاقدریه مگر په مسئله اقدریه کې ګرځي. مسئله اقدریه دا د بنی اقدر قبیله یوې ښځې باره کې د دا فیصله کړې وه، نو ځکه ورته مسئله اقدریه وایي. یا اقدریه د تقدر نه د ګډوډۍ شنته وایي، او په ده زید ابن ثابت باندې خپل مذهب دې مسئلې ګډوډ کړی، ځکه ورته اقدریه وایي. ځکه دا خو دی خو د اخت لابن و امن او اخت لابن دپاره حصه نه ګڼي، او دې مسله کې به حصه راغلې ده. وهي غدار زوجن و امن ښځه مړه شو، خاوند مور نه جد اخت لابن و امن او لابن تې پاتې شو. ولیکه خط کټ ښځه مړه شوه، زوجن جد ام اخت لابن و امن. او لابن او زوج دپاره نصف دی او د ام دپاره سدس. نو مسله به د څونه کېږي؟ زوج دپاره څو دي؟ زوج دپاره څو دي؟ نصف دی، او د مور دپاره ثلث، او د جد دپاره سدس دی، او د اخت دپاره نصف دی. نو مسله د څونه شوه؟ د 6 نه شوه. نو زوج له پکې نصف ورکړه 3، او د جد دپاره چې کوم دی جد دپاره څومره دی؟ جد دپاره څومره دی؟ سدس. او د ام دپاره څومره دی؟ ام دپاره څومره دی؟ ثلث. اخت لابن و امن ساقطه. هلکه څو شوي؟ ګورئ د اخت دپاره نصف دی، مسله اقدریه کې 5 6 اوته 9 شو. اول یې وکړه چاته؟ 9. تاسې کتاب ته وګورئ. ویا زوج دی، ام دی، جد دی، اخت لابن و امن او لابن. په زوج دپاره نصف شه، د ام دپاره ثلث شه، جد دپاره سدس، اخت دپاره نصف شه. ثم یضم الجد نصیبه الی نصیب الاخت. بیا به جد خپله حصه د خور د حصې سره ګډه کړي. ویقسمان لذکر مثل حظ الانثیین. بیا به د مذکر دپاره حصه د انثیین، جد دا حصه د دې سره ګډه کړه، نو 3 جمع 1 4 شو. بیا به لذکر مثل حظ الانثیین شي. هلکه پرې پوه شئ څنګه به شي؟ لأن تاسې وګورئ ځکه مقاسمه غیر للجد دی، اصلها من 6 اصل مسله د 6 نه ده. وتعول الى 9 او اول کوي چاته نه ہوتا. وتصح من 27 او صحیح کېږي د چا نه؟ 23 نه صحیح کېږي. تصحیح د 23 نه کېږي. تصحیح د 23 نه څنګه کېږي؟ تصحیح د ځکه کېږي چې دا زوج 2 شوي او اخت لابن و امین 1 شوه. مقاسمه ده که نه؟
زوج په دوو خویندو حساب دغه جد نو رؤوس درې شو او حصې څلور شوې نو څلور په دریو باندې نه تقسیمیږي نو راولګېدلې رؤوسو د من انکسرت علیه السهام ته د ضرب ورکه په اول د مسلې کې چې نهه دي نو مسلې ته سې د ویشتو نه وشو د زوج پکې درې رسېدلي وو هغې له ضرب ورکه په مضروب کې چې درې دي نهه شو د جد دپاره چې هلکه پرې پوه شئ جد پرېږده مور دپاره دوه رسېدلي وي هغې دپاره شپږ ورکه او د دې حصه خو د دې سره یو ځای شوی وه څلور شو څلور له په دریو کې ضرب ورکه دولس شو دولس او شپږ اتلس او نهه ویش دا به داسې وکړي په دې کې به بیا داسې چلي چې په دې دولسو کې اته د جد شو او څلور د اخت لابن ومن شي مقاسمه ورته ښه شوه که نه وسمیت اکدریه ورته وایي لانها واقعة امرأة من بني اکدر ځکه دا د بني اکدر قبیلې د یوې ښځې واقع ده قال بعضې ملایانو ویل سمیت اکدریه لانها قدرت ځکه دې ګډ وډ که په زید ابن ثابت باندې مذهب و ولو کان مکان الاخت که د خور په ځای اخ یا اختانې فلا عول ولا اکدریه نه عول شته او نه اکدریت شته او نه حصه شته بس